لها مع التحية لأختنا منا هدية لها مع التحية. دغه ولور چې په پښتو کې خلک پر خلو یادوي دغه ولور اصلا مهر دی. په عربي کښې ورته مهر وایي، په پښتو کښې ورته ولور وایي. کله چې د یوې ښځې نکاح کېږي زموږ پر مذهب باندې مهر یا ولور رکن نه دی، خو ولور ورکول لازم دی. ولور یادول لازم دی. که چیرې د نکاح په وخت کې ولور ایر سو وروسته به یې تعین خامخا کوي. په همدې وجه باندې چې کله دغه ولورونه خلک یادوي په ځینو منطقو کې ډیر وي، په ځینو منطقو کې لږ وي، همدا یې مهر دی، همدا د ښځې حق دی. دغه مهر چې په نکاح کې ټاکل کېږي چې خلک ورته ولور وایي، دا نو پلار یې وخوري یا پلار کور په ور وکړي، دا جایز نه دی. دغه ولور دا د ښځې حق دی، د ښځې خوښه ده که یې دا ولور کور پکاوي، که یې د خاوند کور ته وړي، که یې پلار ته ورکوي. نه یې پلار ته خوړل جایز دي، نه خاوند ته جایز دي چې د دې د ولور په پیسو باندې شان رانیسي. ګوره زه به دا خبره لږ درته واضح کړم. زموږ په ټولنه کې خو ځینې خرافات شته. هغه خرافات دا دي چې یو سړی لور ورکړي، هغه ولور یې د ځان حق بولي. سم دم لکه یو مال چې ورته پروت وي، دا لوڼې دغسې خرڅوي، په ډېرو پیسو یې ورکړي، یو لږ شی بیا ورکړي، هغه نورې پیسې یې واخلي ویې خوري. پلار ته یې دغه ولور خوړل حرام دي، دا ورته جایز نه دي. دا زموږ په ټولنه کې دا کار شته. دا که لږ ولور وي که ډېر ولور وي، ټول به ودې ښځې ته ورکوي. او د بله اړخه څخه چې بیا ښځه واده سي، هلته بیا خاوند ورته وایي تا ته پلار ولې کور نه دی درکړی، ولې لوښي نه دي درکړي، ولې ښه کالي نه دي درکړي، ګرده ولور دې پلار وخواړي. د ښځې سره یو وار پلار ظلم وکړي، بیا خاوند ظلم ورسره کوي. خاوند د خاوند پلار د خاوند مورې په کور کې نورې ښځې دا ګرده دا ښځه راټینګه کړي، ولې دې د پلار د کوره ښه کور نه دي راوړي، ولې دې بسترې نه دي راوړي، ولې دې کالي نه دي راوړي. ته دلته دوې خبرې دي، یو وار د دې ښځې مظلومیت دی چې پلار ظالم یې، پلار خورخوار یې، پلار حرامخور یې، دا کور نه ورکوي، دا پیسې نه ورکوي. نو د دې مظلومې عاجزې د دې څه ګناه ده چې دا خلک ورته جوړېدلي. او بل دا چې شرعا ستا څه حق دی چې دا ښځه د پلار د کوره ولور د په خپل ولور تا ته شان واخلي. دا ټول ولور خو د دې ښځې حق دی. پر خاوند دا حق دی چې ولور به ښځې ته ټول ورکوي. چې کله یې نکاح وتړل، بیا به وروسته د دې د اغوستلو کالي، د دې د پرېوتلو بسترې، د دې د خوراک او د څښاک لوښي، د دې د اوسېدو ځای، دا یې هم پر خاوند دی. ولور یې هم پر خاوند دی. خاوند هېڅ حق پر ښځه نه لري چې ته د پلار د کوره ماته شیان راوړه، ته په خپل ولور باندې په خپل مهر باندې بسترې راوړه، لوښي راوړه، کالي راوړه، ټول به خاوند ورکوي. ولور هم د دې ټول حق دی. پر ولور باندې پلار عمله وکړي، هغه خپل ټکټر پرانیسي، مځکه پرانیسي، خپل خوراک پکوي، حرام کارونه کوي. او خاوند ته چې بیا راشي، بیا دی ظلم ته ملا وتړي، وایي ولې دې بسترې نه دي راوړي، ولې دې کور نه دی راوړي. د دې په لاس کې یوازې او یوازې ظلم پاتې سو چې پر دې ظلم کېږي. دې ته یوازې مظلومیت پاتې سو. یا څه پیسې یې پلار وخوړلې، یا څه پیسې د خاوند کور ته بسترې و شان په راوړل، دا یکی تنها پاتې سول. نه، شرعي حکم دا دی چې دغه مهر یا دغه ولور دا ټول د دې ښځې حق دی. پلار به نه یوه ځینې اخلي، نه به شل. او دا به په دې خپل ولور باندې د خاوند کور ته بسترې و شان نه راوړي. خپله یې خوښه ده که به خپله رضا راوړلې، ښه تر ښه، که نه بسترې، کالي، خوراکي لوښي، دا ټول اجلا پر خاوند باندې شته. حاصل و خلاصه دا چې ستاسو دا مسله ورکه ده چې مهر جلا شی دی، ولور جلا شی دی. اصلي لوی دلیل یې دا دی چې زموږ خلکو ظلم شروع کړی دی. دا لوڼې دا د خپل لکه مینځانې داسې ملکیت یې بولي، یا لکه حیوانان داسې ملکیت یې بولي. وایي دا زما حق دی چې لور ورکړم، ولور یې واخلم، جیب په ډک کړم. نه، داسې نه ده. مهر دغه دی. دغه پیسې چې پلار واخیستلې، که مهر یې اخیستی هم حرام دي، که دغه سړي څخه یې په بل نامه اخیست
سینې